غائب يا موجودا عند الشدائد، يا موجودا عند الشدائد، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. يا لطيف بخلقي، يا عليم بخلقي، يا خبير بخلقي، الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم، الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم، الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم. عظیم خدایا د کوم اجتماع دغه اجتماع ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. لوی خدایا ته په دې باندې گواهی دغه جنې متاته نیولې دي. الله تعالی علاوه بل ربي مو نشته، الله تعالی علاوه بل منجای مو نشته، الله تعالی علاوه بل دري مو نشته. الله ته په دې باندې گواهی دغه جنې متاته نیولې دي. الله دې ټول حاضرینو دغه جنې خیر او برکتونو نه ډکې کړي. آمين. الله دې حاضرین مجلس په زړونو کې څه حاجات وي الله غیب نه تر سره کړي. لوی خدای هر طرف ته پریشانای دي، نارینه او زنانه پریشان دي. الله پریشانای تا طرف نه دي، الله تکلیفونه تا طرف نه دي. الله دائم وقیده ده قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. الله مون کمزوری یو، الله تا د ازمایښونو امتحاناتو نه یو. الله بيد ازمایښ بيد امتحان مون کامیاب کی. الله مون سره عافیت معامله وکي، الله مون سره آسانه معامله وکي. الله ازمایښونو امتحاناتو مون کو ساتره کی. الله رکاوټونو پریشانایو مون کو ساتره کی. الله مون ټول راهنمایي رهبري په خپل باندې وکي. لوی خدای دې بخاری شریف په برکت سره په دې جمع کې چې حاجتونه الله ته پوره کړي. الله علیم بذات الصدور ذاتی نارینه او زنانه په زړونو کې څه حاجتونه الله غیب نه تر سره کړي. الله پریشانۍ ورته په خوشاله باندې بدل کړي. الله رښتینی بهترین رښتینی نصیب کړي. الله اولادونه نیک صالح اولادونه نصیب کړي. الله اولادونه نه فرمان بردار او ګرځي. الله د مور پلار د سترګو یخواله او ګرځي. الله د مور پلار د سترګو یخواله او ګرځي. الله مسافر خوشحال ساتي. الله کاروبارونو کې برکت واچي، بهترین روزګارونه نصیب کړي. الله کورونو ته خیر رافیق کړي. الله صحیح سالم خپل کورونو د پډو کوم منګولو باندې راوستل کړي. الله یې مو تاسو ټول کورونه خیر او برکتونو نه ډک کړي. الله دینداري سره مزین کړي. الله په علم او په حلم سره خسته کی. الله په دین سره منور کی. لوی خدای دغه قوم په دینو په دنیا باندې خسته لري. الله هر قسم آفات او بلیاتونه وساتره کی. چاپیر څومره قومونه دي الله په دې ټولو قومونو باندې بلکې پر امت مسلمه باندې الله د امن او خوشالۍ چادرونه وغوړول کی. الله یې موږ ګناهونه معاف کی. الله یې موږ ګناهونه معاف کی. الله صغیره او کبیره ګناهونه معاف کی. الله والدینو گناهونه معاف کی. الله حقدارانو گناهونه معاف کی. الله امت رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهونه معاف کی. الله سیئات په حسناتو باندې بدل کی. یو طرف ته الله ایت احسانات او انعامات دي، الله بل طرف ته موږ نه فرمانیو گناهونه دي. الله شرمنده یو، الله سرټیټه یو. الله د خپل جرمونو اعتراف کوو، الله د خپل گناهونو اعتراف کوو، الله د خپل نافرمانیو اعتراف کوو. الله کته مو معاف نه کی، الله چاته جوړی ونیسو. الله کته مو ته بخنه ونه کی، چاته زری وکړو. الله کته مو خپل در نه وشړی، الله کم در تلاړ شو. الله په خپل وسیع رحم باندې الله ټول ګناهونه معاف کی. الله ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کی. الله ایمان او د اعمالو ترقی مو ټول نصیب کی. ایمان سره مرګ تر نصیب کی. الله دې دنیا نن بې ایمانه مه رخصتوي. الله قبر عذاب نه مو وساتي، حشر سختیو نه مو وساتي. ټولو ته جنت الفردوس را نصیب کړي. الله خپل رضا را نصیب کړي. الله جهنم نه مو وساتي. الله اتا د ناراضګۍ نه مو وساتي. الله دې مدرسې ته هر قسمه ترقی ور نصیب کړي. دې مدرسې کې څومره طالبات دي، بنین دي، بنات دي، ټولو ته علوم نافعه په عمله نصیب کړي. د دې څومره معلمات دي، معلمین دي، علوم و معرفت دروازې ور باندې کولاو کړي. الله بلوس خدمات قبول و منظور کړي. ازمایښونو امتحاناتو نه وساتل کړي. رکاوټونو تکلیفونو نه
ساتلای کې الله سمع الله مولوی سی ابو دې سره څومره رفقای کار دي معلمین معلمات دي الله د ټولو خدمتونو ته قبول او منظور کړي حضرت مفتی صاحب شهید رحمه الله قبر نور نه ډکې الله خدمات په ژوند کې څومره کړې دي قبول او منظور کړي عمر اجي صاحب مولوی صاحب رحمه الله ملک رحمه الله موږ څومره والدین وفات دي خويندې ورونه وفات دي تاسو والدین خويندې ورونه وفات دي الله څومره مردگان اسلام وفات دي ټولو ته بخنه وکړي بادشاہ جان استاد څنګه مالي والد صاحب ډیر یو نږدې مرګره یو لوی شخصیت یو لوی د الله ولیو الله غویم قبرونه نور نه ډکه هغه په توفیل موږ والد صاحب په توفیل موږ رحمه الله په توفیل موږ ټول حال باندې رحم وکي سمع الله مولوی صاحب فرمان الله مولوی صاحب والده صاحب بیمار ده الله صحت نصیب کړي الله خپل لاړو ته درو ګرځول کړي څومره بیماران دي چې د کې بیماران دي څنګه بیماران دي ټول ته صحت ور نصیب کړي موږ والده صاحب بیمار ده الله غي تم صحت ور نصیب کړي الله خپل لاړو ته درو ګرځول کړي څومره بیماران دي چې د کې بیماران دي څنګه بیماران دي ټول ته صحت کامل عاجل ور نصیب کړي الله موږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي الله موږ ته دعاګانې د غزرې په خپل دربار کې قبول منظوري وګرځي سمع الله مولوی صاحب نډیرو نارینه او زنانه او مسافرو دعاګانې غوښتي دي بیمارانو دعاګانې غوښتي دي الله ټول زړه مقاصد پوره کړي ټول پریشانی ختمه کړي ټول تصیحتونه ور نصیب کړي په دې جمع کې څه قسمه خلکو خپل حاجات په زړه کې راوړي دي پریشانی راوړي دي الله ټول مدد وکړي الله مونږ ټول نه راضي شي بران رحمت په قدر حاجت نازل کړي په دې قومونو کې څه اختلافات خفګانونه دي چا کورونو کې اختلافات او خفګانونه دي ټول په مینه محبت باندې بدل کړي الله مونږ ټول نه رضا شي تاسو نه رضا شي زغینه باندې تا ناراضګي نه وي او فیدمر الله ان الله بصیر بالعباد ټول ته مبارک شي